وړل کېږي د له بعد فش دی ښه نو دا د فش باربیکیو هم تیار شو د له مخکې چکن باربیکیو خوړلو دا فش شو او باقي چکن به کړای جوړو کوم ځای کې مختیاره مری کې علم پسه دی او مختیار پسه دی خلک بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نتیاګلې ګیسټ هاوس دی د وابدې نور حسین خان مختیار حبیب الرحمن عمرزی صاحب سید طارق شاه باچا صاحب شیرپاو او منیجر لطف الله صاحب شیرپاو او احتشام صاحب صوابه احتشام صاحب تاسو څه تیاروئ ملګرو ته به خپل دغه کې ووایه دا تاسو زه د اول خیمه ده دا جي دوی د توربېلې د ډیم مطلب د سیند مایې راوړی دی د بازار نه دی ځان سره راوړی دا چرګان دي نو دوی دا فیصله وکړه د ملګرو منیجر صاحب ته په موږ د باربیکیو ولې هر وخت هغه کې چېرته دې کړیانو ته وباسه که نه یاره باربیکیو یو دا شی لکه چرګ نه نن سبا عام خلک چې کوم دي نو هغه شوي دي پخوا خبرې وي چې لکه چرګ میلمه به لاړ وي چرګ یې راله نه ولال کړي نن سبا چرګ بغیر د باربیکیو نه څوک خوښوي او نه څوک خوري ته وګوره په دې خاده کې چې کله حال باندې ورشي نو هر څه به تشي خو د چرګ کړی به ډک پروت دي بالکل دا خبره بل ټول ما سره بیماران دي د زړه او دغه نو دا په سکروټه چې تیار شي نو هغې کې نقصان د هغې نه وي راځو خپل بل مېلمه اشفاق دا طارق باچا صاحب ته طارق صاحب تاسو د کلي د ستړو لا دلته یو راغلي یې د ملګرو لا نو څنګه محسوسوئ لکه سکون تاسو ته دلته میلاو شو په دې ګپ کې ډېر زبردست ډېر اعلی د ډېر وخت نه مونږ پروګرام او زه احتشام خان صوابه اوس ټول مصروفیات وروسته کوم زموږ یو ملګری ډېر موږ مسافر شوی د خوش قسمتۍ نه بیا پکې ستاسو غوندې د تنګي خانان د ګاډن چیرمن صاحب مختیار صاحب دا ټولو سره پکې تفصیلي ملاقات او ډېر زبردست ګیدرنګ اوټینګ د سطح سمندر نه 10,000 فوټ هایټ کې او بیا ډېر اعلی د وابدې رسټ هاوس او هر قسمه فیسیلیټیز ګرمې یخې دا ټول د دوی برکات دي نو هر قسمه سرویس حاجي حبیب الله صاحب اوس دا باربیکیو خو غرمې او بلکې د ماښامي منځ یو روټۍ ته به مونږ خورئ که نه تاسو خو ډېر زیات ذهن استعمالوئ نو ولې د شپې به نه خورو په مري کې انشاءالله د شپې به 12 بجې خورئ ها د شپې مینوالو مونږ به مري ته ځو نو هغه ویډیو هم زه غواړم چې دې سره بیا وګنډو او تاسو به یو ښایسته دا ټرپ دغه کړو راځو مختیار صاحب زمونږ دا پخلي انتظام د دوي مختیار صاحب نو تا ته خو پته ده چې زه روټۍ ما پرېښې ده نو ماله به لږ چکن زیات راکړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جواد خان چې تا روټۍ پرېښې ده نو دا یې زموږ دپاره نه ده پرېښې مهرباني به وکړې اوس ستا د وجې مخکې به هم په یو ځای کېناستو خوراک به هم کوو ستا د وجې مونږ اوس تقسیم کړو چې دا د عیسه ده که ته یې خورې لکه د قربانۍ تقسیمول را باندې شروع کړې نو اوس چې مقه سیسټم دی دغه د خپل عیسه ده شمار به وکړې خپل عیسه به ترې والې او که ته ورسره هر څه خورې ښه جي راځو خپل احتشام باچا صاحب له احتشام صاحب دا راته ووایه چې تاسو همیشه ابتاباد ته د منیجر صاحب ستاسو کلاس فیلو دی دوی له راځئ او کبان راوړئ نو دا یا ستاسو هلته د سیند کې نیسلي خو د بیې اخیستلي څه طریقه جوړوئ کبان خو زیات تر هلته د سیند میلاویږي که په بازار کې وي هم او که د سیند غاړې ته لاړ شي هم ټیک اکثر خلک خوښوي که نه خو زه ابتاباد ته نه خو زه خو چې کله 400 ته هم ځم نو منیجر صاحب ماته نور برانه څه نه غواړي خو به چې کب وي نو د ډېر وخت نه د خوښ دی او خوږ به وي مزه به زما چې هر څوک د صوابۍ یا د سیند غاړي ملګري نو هغوی واره دغه د صوابۍ یو ملګری خو دا د صوابۍ د سیند د غاړې له لرې دی نور حسین خان نور حسین خان په پوړو راځي کې لګیا دی منیجر صاحب سوی ستا د اطلاع دپاره عرض دی چې ته مالې یو 2 کبان راوړي وه دا د چینو دا بوریني په دې کې نغښتي وه یو 25 کیلو ثابت 25 کیلو او یو 17 کیلو منیجر صاحب هم خفه کوي 25 او 17 کیلو چې د مۍ غوښه وخورې نو د هارټ اټیک په چرته وي نور حسین خان جناب ته هم د صوابۍ خو تا چېرته کبان میان موږ له
نو اصل کې ما نسین لري دی ما خپل د تعالی مې زموږ د قسمته د تعالی مې استاد خوښ نه دی کنه د ثوابه د خان د سین لري شو په بهرحال مینوالو دا شی تیاریږي هغه کلیپس هم شیر کوو او کوشش کوو چې د مري هغه هم یوز کوو یا دوه ویډیوګانې انجوای کړئ تاسو له څه خوري دا وریځې لکه تاسو کتې شه دا مزیدارې وریځې دي او ښکلې دغه دی منم چې ستاسو کلي کې به موسم ښې هر ځای ښه دی خو به چې چېرته او چې چېرته مو تاسو یې خوشحاله اوسېږئ او زمونږ سره لکه دا ویډیو به چې انشاءالله دا پخلی وشي یا تیاریږي یو کلیپ په بله لوبیا به تاسو سره موږ شریک کوو نه خوراک کې نه دلته حاجي دا مختار صاحب ګریل چکن تیار کړ او دا زمونږ طارق بادشاہ صاحب حبیب الله او احتشام منیجر صاحب حاجی حبیب الله عمرزی آل پاکستان چیف کوارډینیټر نو دا اوس زمونږ جرنل کوارډینیټر جرنل نو دا به اوس مونږ خوراک وخت کې تاسو ته خیر دی وښایو ټیسټ او د فش ګریل کې لا ټایم شته حاجی نو دا چکن تیار شو او باربیکیو ول دا خوړل کېږي د له بعد فش دی حاجی نو دا د فش باربیکیو هم تیار شو د له مخکې چکن باربیکیو خوړلو دا فش شو او باقي چکن به کړای جوړو کوم ځای کې مختیاره مری کې علم پسه دی او مختار پسه دی خلک دغه دی او د زړه خوشحالي ګرځي چکر وي تاسو دې ګوره منیجر صاحب په لا ټماټر تیرې لګوي مساله یې څه کوه نو مساله مو ورکړه نو دا بادشاه صاحب او مزې خبره دا ده په دې ټول باربیکیو کې روټه استعمال بالکل نشته او انجوای کوو مختار وي خېټه غټوي تاسو ګوره دا چې پوخ شي بیا به تاسو ټیسټ مونږ به وخورو تاسو ته به شیر کوو حاجي دا فش ګریل چې کوم هغه تیار شو اوس سرو کېږي او تاسو زه تاسو سره دا شیر کوم دا ډېر ښکلی جوسي جوړ شو تاسو ګوره دا ورکوټې پلیټ یوره دا ورکړه ډېر مزدار راغی حبیب الله صاحب د مئی ذایقه ذایقه ډېره لاجواب ده ماشاءالله ډېر ښکلې پوخ شوی بادشاہ صاحب دا ګریل تاسو په خپل لاسو ملګرو تیار کړ څنګه ټیسټ احتشام صاحب تاسو د مئی بار روړی موږ به بار پخوو او منیجر صاحب او الله هم خوشحاله ساتي اوس موږ پرېږدی ځکه دې نه مخکې دا ټول دوی مالو خوري چې زه خپله حصه وخورم